بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ ناشنا واقعہ. انسان دا وړي حیران شي چې الله تعالی داسې قسم خلق پیدا کړل دي. یو پیرا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دینو فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ وی چې زه حاضر شوم ما ته وی چې عمر رضی الله تعالی عنہ وی زما په امت کې به یو کس راځي دا غنوم به اویس وي او قرنی به وي او هغه ته زما سلام وایا او د خپل ځان لپاره د مغفرت سوال وکړه دعا ته وغواړه. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې ما به هر ټیم تلاش کولو چې یو د سره وزمه لاویږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د موقع ته خو زه د سره ملونه شم او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې ما د تلاش کو زه بیا د سره ملونه شم یې چې ما کله خپل خلافت راوي ما دي تلاش کول نور مې تیز شروع کو اسنه چې د سره زميلونه شم یا چا مې تاسو کول د عارف خبرینه مې تاسو کول یو بیا چې کوم دین یو کس ما دا وی چې ته چې چا پسې ګرځې نو زما د ترس وی دي خدای ولا کې تاسو له تاسو کې په چې کوم دین ډېر خراب حالت والا او کمزور او به حیثیت او تک انسان دی ما ورته چې تاسو وی دا چې کوم خبره کې دا واستره پر هلاکت وګرځي دا نه غواړي داسې کیسه خبره مې کوم ډېر داسې انسان ایمن خبره کولی بهر حال چې یو کس روانه په وخه باندې ایما وی چې دا باویس وي چې ځکه هغه سره ملو شو کپړې مشلېدل او تکي وی داسې په وخه باندې ناستو نو ایما وی چې ته اویس بن عامر نیما ته وی چې عاوز اویس بن عامر ما نیما وی چې ته د مراد قبیلې نه وی چې او ایما چې کرنی وی چې او ایما چې کتابه د برګي د برس مرزو الله تعالی بیا شفا درکوي چې او یو حدیث کې دا راځي چې پای باندې د ټول بدن خشیو خو یو دا چې کوم دی نری اونته کې دا پاتې شو بهر حال نو الله دې شفا ورکړي دې د مور د خدمت د وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار درانو د مور خدمت کول الله دې ډېر مقام ورکړي په دې وجه باندې بهر حال عمر فاروق رضی الله عنه ورته چې د ما پر دعا وغواړه دی ولی حضرت ستاسو پر دعا ستاسو د حیثیت او زه ستاسو پر دعا وغواړم دی ولی چې نه پورا حدیث ولا بیان کو چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ته زما سلام وایا او ځان پر مغفرت دعا وغواړه چې هغه چې څنګه دا وړي نو وی ولا یا علی رسول الله السلام علیک یا امیر المؤمنین او بيد عمر فاروق رضی الله عنه تبارک دعا وکړه بیا عمر فاروق سے وی ته چرته غواړي نو اول وی کوفی ته تلل مستار کوفی بادشاہ حاکم تسولی کوم مطلب دا چې هغه تاسو ډېر هیګړو کې سبردل کې یا تاسو سفارش ارسه بزو کوم نو لینا ویزه دا پټ خیمه چې زما چاته ونشي نن سبا وګوره خلک په کوم طرف باندې هغه چې زما شهرت شي لیکن وګوره اویس قرنی رضی الله عنه چې زما چاته پته نه لګي بهر علاج کوم دین لا بیا چې کوم دین عمر فاروق سره سره سو پیر ملاقات داسې کړل خو بهر حال یو پیر چې کوم یمن ولا کسان ته عمر فاروق سره ویل تاسو په دعا ولې نه کوي نو لارو چې هغه ډېر مشکله باندې پیدا کوي سکرنی نو چې انت کې اوري چې موږ پر دعا کوو موږ سبا دعا کوو ته زموږ پر دعا کې تاسو پاک ځین راغلي او سکرنی نو موږ فرمایي او لوي نه تاج مرفوع سره دعا کړو په مثلا داسې کیسه موږ کې دی خو دا چې کوم دین مرفوع سره زما خلکو ته خبره کړې لکه دا اوس مشکل شي دا ځین بیا لاړو نو څو یو جنگ شي شو بل جنگ دی بهر کو بیا الله ولې شهادت ورکړي